یو کس دی صاحب هغه کور ته سودا راوړي، سامان راوړي، او بیا په دغه کور کې د ده مور پلار اوسېدل او هغه وفات شي. اوس چې د کوم سامان راوړی دی نو آیا چې کله حصې تقسیمیږي نو دغه سامان به د ده وي دا چا چې راوړي دی او که نه دا به مشترک وي. نو صاحبه کله چې یو کور مشترک وي که نه، دوه رونه دي، درې رونه دي، څلور رونه دي، او هغې هر یو ګټه کوي او مور پلار له راوړي، هر څیز چې کوم دی راوړي خو د هغې مشترک وي. اوس چې کله مور پلار ژوندي دي یا مور پلار لاړل او دوی خپلې حصې بیلوي، نو دوی چې د دې اشتراک په دوران کې چې دوی مشترک وو چې چا هم څه راوړي دي، نو د اشتراک د وروستو چې کله تقسیم کېږي نو هغه به مشترکه تقسیمیږي. دا به نه وي دا څیز هم ما راوړی او دا څیز هم ما راوړی او دا څیز هم ما راوړی، نه داسې به نه کېږي، بلکې دا خو مشترکات څه شوي دي، چا پکې راوړی دی، چا فریج راوړی دی، چا واشنګ مشین راوړی دی، وغیره وغیره. او چې کله تقسیم کېږي نو دا به د چا حصه کې چې چا کوم څیز ورسېده پلار تقسیم کو یا مور تقسیم کو یا خپل منځ کې کېده، نو د اشتراک په دوران کې چې کوم څیزونه راوړېدل شوي هغه بیا وروستو چې کله تقسیم کېږي نو ضروري نه ده چې چا څه راوړي د هغه باغ ته میلاویږي، نه چې ده ته څه میلو شو د ده په حصه کې بس هغه څیز به دا به ردوي.